یو بادشاہ یو سره پلار روانو تپوس ته وکړو چې کاکا چرته زه خارې مخ کې دی ورپسې او ته روان یم غریب سړی ما بادشاہ ورته وی چې څه هغه به درکم خو زه درنه یو څو تپوسونه کوم د هغې جواب راکړه ته چې څه وی زه به درکړم خروالا ورته ویل چې ووایه وی اول خو مې دا سوال دی در باندې چې د دنیا منځ کم یو دی خروالاو خو زمونږ د پاکستان خروالا نه و هوښیار خروالا هغه ورته د دنیا منځ ویلی و وی راځه دا خو دې ویل دومره معمولي خبره وکړه چې زما د خر تم معلوم دی بادشاہ اوس خروالا ته دا پته نشته چې دا بادشاہ دی خو هسې په اس څوک سور سړی دی او سړي ور سره خر له متیازې ورغلي دي خو چې متیازې کړي ویل دا د دنیا منځ دی زما خر د بل ځای کې متیازې نه کوي دا یې منځ دی او بادشاہ صاحبه وی که یقین دې نه راځي نو بس پړی راواله او کچوای څلور واړه طرف ته دنیا کچ که دا یې منځ دی او زه خو مزدور سړی یم زه خپل کار پسې روان بادشاہ وی فو په سم بلا واوړېد او دا دنیا کچ کولی څوک شي دا دنیا منځ دی که نه ورته وی بس یو پوښتنه درنه بله کوم چې د اسمان ستوري څومره دي وی د اسمان ستوري ویل دا هم ماته معلوم دي روان دي په لاره د شګو یو لوی ډیری په مخه ورغلی ویل دا شګې دي ویل د اسمان ستوري دومره دي که یقین دې نه راځي نو ویې شماره دا ذرات وشماره دومره دي بادشاہ وی ښه کاکا اخرینه تپوس درنه کومه چې دې وخت کې خدای څه کار کوي دې وخت ورته وی برادره دوه سوالونه مې در ستا حل کړل زه پیاده روان یم ته په اس سورې دومره سپک خو راته مه ګوره ته راکوشه لخته واله دا خر شړه زه به په دې اس سور شم بیا ته تپوس وکړه او زه به جواب درکړم الله دې سره د عقله بادشاہ په غرونو سر راکوشو خروالی په اس کېنولو د لګر لخته واغسته خرې شړه کله کله سره د عقله او سره د عقله لیونې په غرونو سر شوې ولې سره د عقله که تاسو خیال وکړئ په دې پاکستان کې صرف دیر ډویژن ته د اسلام ډېر ضرورت و یعنی آغاز د اسلام د دیر نه کیږي با سواد ډویژن نه نو ما دا دیر څه غار حرا دی چې اول اسلام به دغه ځای نه را دغه کیږي دا اوس الله دې چې چانه فهم والی چانه عقل والی چانه سمجھ والی بادشاہ سره د عقله پټه پوړوند کو را کوشو خروالای په اس کې نولو د لرګي واغستو خرې شړلو ویل اوس تپوس وکړه ویلې په دې مې پوه کړه چې دې وخت کې خدای څه کار کوي هغه اس لته ورکړه ویل دې وخت کې خدای دا کار کوي چې تا نه اس واغستو مال یې راکړو او لاړو تاسو خیال راغی دې وخت کې خدای څه کوي نو د خدای شؤون دي شان دی پار وخت کې خپل خپل شان اوس دې وخت کې څه شان دی دې وخت کې دا شان دی چې ته خروالا کړې او زه پاس سور کې موته نه لا عزیزانو عرض مې داو چې په دې کائنات کې د الله وجود دی او کل یوم هو فی شان څه معنا کل یوم هو فی شان چی شان است چی شان یعنی اوصاف کمالے تو ندارت پایا کل یوم هو فی شان هر ورځ د الله په یو نوی شان کی چی شان است چی شان یعنی اوصاف کمالے تو ندارت پایا اے الله ستاد کمال اوصاف چې دي داغه انتها نشته په دې کائنات کې سوچ کړه هر طرف باندې چې سوچ کې یو ځای کې به دماغ ودري مخکې به نشي نو عرض میں دا کولو چې الله ستا
په دې دومره غوندې سرګوټي کې دا براشي چې خدای چا پیدا کړي. نو عزیزانو د خدای تعریف بس دا کوي. خدای ته خدای ځکه وایي خود آ. خدای معنا څه؟ خود آ. دا بیا علماو نه تپوس کوي چې خود آ څه معنا ده. بل خبره دا ده چې د الله په تعریفونو کې یو تعریف دام ده چې ما لا ابتداء له ولا انتها. د الله ابتدام نشتا. ابتدا دا معنا چې یو شی مخکې نه اوس پیدا شو نو ابتدا یې شروع شوه. انتها دا معنا چې و او ختم شو انتها یې وشوه. نه، ما لا ابتداء له ولا انتها. دا الله لوی تعریف دا دی چې نه ابتدا لري او نه انتها لري. وجود دې څه شی. بیا علماء فلاسفه او منطقیان یو بحث کوي چې الله کلی دی او که جزئی دی. دا هم هغې د خپل عقل مطابق اسونه زغلوي. که جز دی نو کل څه دی، که کل دی نو د اجزای څه دي او مرکب د څه شي. لکه زه اوس یو کلی یم، زه کلی زما اجزا دي خاوره، اوبه، اور، فلان. خیالم راغی. که کلی دی نو اجزای څه دي. د دوی دماغونه هم چې یو ځای ته لاړ شي نو هلته ودرېږي، هغې نه په مخ کې نه شي. لکه دا طالبان حضرات پوهېږي په حکمت کې یو باس راځي هایولا. هایولا څه شی دی؟ ټول کتاب خلاص شي خو نه طالب پوه شي چې هایولا څه بلا ده او نه پې استاذ پوهي چې هایولا څه بلا ده. بس یو گردان دی، پنبه ده او پشم دی او پلانې دی او پلانې دی او پلانې دی. زمونږ یو استاد مونږ په هدایت الحکمت کې چې ډېر تنګ کو، هغه وی هایولا دا شی دی راشي چې نه ستاسو عقل ورځي او نه زما. داسې ګوتې دواړه ونیوې، وی د دې دواړو ګوتو په دې منځ کې چې دا کومه علاقه ده دا هایولا دی. اوس که دغه نو دوربین ولا راوړئ چې ویې ګورئ چې دا هایولا څه شی دی. خیال راغی. دا فلاسفه او حکما چې دي د دوی هم دماغ یو ځای ته چې لاړ شي هلته ودرېږي. عزیزانو دین هغه شی دی چې چرته د انساني عقل خاتمه وشي هلته د دین ابتدایي. انساني عقل چې ختم شي هلته د دین ابتدایي. نو دین د عقل نه خلاف شی نه دی. خبره دا ده چې د انساني عقل رسایي دین ته نه کېږي. تاسو خیال راغی. لکه یو سړی تپوس وکړو چې سړی په اودس کې او هغه نه هوا خارج شوه نو دی به څه چل کوي؟ څه چل به کوي؟ اودس به کوي، یعنې مخ لاس به وینځي که نه. کوم ځای نه چې باد وتي دي دغه ځای خو به نه وینځي که نه. نو ګنده شوی کوم ځای دی او وینځي کوم ځای. عقل دا وایي چې بای دې کوم ځای نه هوا وتې ده دا ځای ووینځه. نو هوا کوم ځای نه ووته او وینځې مخ لاس او خپې. عقل دا دې عقل داسې مثال دی لکه زمونږ په دې ملک کې ساینسدانان هم ډېر دي. اوس خو یو نوی ټکی راوتی دی ټیکنالوجي. دا زمونږ صدر صاحب دا لفظ ډېر زوتی ټیکنالوجي ټیکنالوجي. پوه نه وي چې ټیکنالوجي څه بلا ته وایي، خو ټیکنالوجي وایي. ټیکنالوجي یو صحیح معنو میں ټکی ډېر وایي او یو ټیکنالوجي ډېر وایي. نو دغسې دا ټیکنالوجي والا چې دي که نه، دا یو پروفیسر روانو الکان ورسره دي او کوک کیڼ به کېده. که تاسو د دې ساینس دا ماسټران وګورئ، دي چې په لاره ځي داسې کاږه کیڼ ځي او د خلکو ته دا شو کوي چې دا د ساینس ټیچر دی یا د ساینس استاذ دی، نو دی په دې کائنات کې ریسرچ کوي، دغه فکر پکې کوي او که نه
جاز به جوړی چې دوی بم سپوږمۍ ته خېږي کې نه غولنو سپوږمۍ ته چې څوک کېږي مچۍ نوري چې غولې شاتي پاکستان ته ګوره سپوږمۍ ته خطو ته ګوره نه پرېږده چې دا ښځې ګرځئ نن مې کتو بله ورځ یې واده شوی دی نن یې بربنډه لونډه ځان سره کېنولې وه او ګرځولی په شرمونو مالو شرمېږي دی خو لا نکریزي نه دي تلي د لاسونو نه شرمېدل یا غاټ پښتون دی صاحبه غاټ بل مې وکتو صاحبه دلته دا لارۍ مارۍ رنګۍ نن مې کته جوړه کړې ښځه ځان سره په دغه سړک کېنولې وه په سکوټر مستریانو اوس به د غریب څه غم جاړي مونږ خو به د غریبانو ملګرتیا کوله چا دوی سره زیاتې کېږي او د غریب نه لوی زن طلاق نشته د ده وس نشته وس د ده وس نشته او گربه مسکین اگر پرداشتے گربه مسکین اگر پرداشتے تخم گنجش از هوا برداشتے و دی غریب پیشو کچرتا وزر لرلی غریب پیشوی مزوبه ته وزر ورو لګوه په دې ملا او وایلو زوا نو دې غریبي پیشو کچرته وزر لرلی نو په هوا کې به د مارغانو بیړه تباه کړی په هوا کې دا غریب ته تاسو مونږ چې لږ ښیو وسم نشته چاله چې سکوټر خدای ورکړی د هغه حال وګوره چاله چې موټر سایکل خدای ورکړی د هغه حال وګوره چاله چې موټر خدای ورکړی خو دی په نالت د هغه حال وګوره زما عزیزانو عرض مې دا وه چې خفه کېږئ ما ټول د هلاکت او د تباهۍ په کشتۍ کې سوار یو او کشتۍ په ګرداب کې ګیره ده د غرقېدو انتظار کوئ چې کله به غرقېږي انتظار دا کوه دا انتظار مه کوه چې په دې ملک به چېرته ښې ورځې راځي او ته به ښه کېږې یا تا ته به د سکون ژوند میلاویږي او د زړه تسکین به درته میلاویږي دا انتظار مه کوه د تباهۍ کشتۍ کې سورې او کشتۍ ګرداب کې ګیره ده اوس انتظار د غرقېدو کوه چې غرقېږي به کله لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبریل راغی تپوس یې کولو یا رسول الله اخبرني عن الاسلام اخبرني عن الساعه اخبرني عن الايمان وغیرہ وغیرہ آخر کې ته تپوس کوي چې یا رسول الله اخبرني عن الساعه په دې مې پوهې که چې قیامت به کله علما لیکي چې ایمان اسلام احسان دا تپوسونه چې پیغمبر نه وشو دا خو کمال دی نو جبرائیل بیا د دې تپوسونو سره د قیامت څه مناسبت چې تپوس یې کولو چې یا رسول الله قیامت به کله مولانا شبیر لیکلی دي چې تپوس مطلب دا و چې یا رسول الله ایمان احسان دا خو کمال دی او هر کمال سره زوال لازم دی کمال دې راته بیان کړو اوس د زوال ورځ هم راته وښیه چې زوال به کله کی عزیزانو دنیا کمال ته ورسېده دغه نه پاخوا نور څه شته نه هغه کومه مزه ده چې تا پرېښوه هغه کومه ګناه ده چې تا پرېښوه هغه کوم عیش دی چې تا پرېښو نو کمال تک دنیا ورسېده اوس د زوال انتظار کوئ چې زوال به کله کی تاسو پوه شئ عرض مې دا و چې قرآن کریم چې څه ویلي دي په دې 14 سنې یقین لرئ مولانا تنویر رحمت الله علیه ته یو سړی راغی و یو بزرګ ته یو سړی راغی چې صاحب دا د قبر معامله به ما ته څنګه پته ولګي هغه ورته دا آسانه خبره ده که زه مړ شم کاغذ او قلم ما سره په قبر کې کېده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې په ما څه تېري هغه مې درته لیکلي کاغذ به پاس پروت 100 ورځې پس بزرګ مړ شو د ورسره قلم او کاغذ لاندې په لاحد کې کېښو قبر یې بند 3 ورځې پس چې ورغی قلم هم پاس پروت دی او کاغذ هم پروت دی پکې ورته لیکلي دي چې بچیا د قبر معامله ذوقي وه ذوقي دې ته وایي چې کوم شی د سکلو سره تعلق لري دې ته ذوقي وایي د قبر معامله ذوقي وه ما وسکله او ته را روانې اوس په ما لاندې څه تېر دي
نو هغه چار څومره بیان درته وکم ته به پې نه پوهېږې خو دومره درته لیکم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه نقشه د قبر په حدیث کې بیان کړې ده په هغې 14 سنې ایمان لره ځکه چې ما سره همغه معامله وشوه چې کومه پیغمبر په حدیث کې ویل خیال م راغی نو عرض مې دا و چې انتظار اوس د دې کوئ چې کېږي به څه نتیجه او انجام به زمونږ څه قرآن کریم د خدای کلام دی خبره مې دا درته لنډه غوندې کوله چې اسلام سره ټوکې خوند نه کوي مخول خوند نه کوي قرآن عام اعلان کړی دی چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان اے ایمان والاو ادخلوا فی السلم کافة پټول اسلام کې داخل شئ ولا تتبعوا خطوات الشیطان د شیطان د لارو اتباع مکوئ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض په بعضی کتاب ایمان راوړه او په بعضې مراوړه دا کار مکوئ تورات وګورئ ټول تحریف شده کتاب د وخت علماو یهودو پکې قسمه قسم لوبې کړي زبور وګورئ وجود نشته انجیل وګورئ چې د انګریزانو کتاب دی تاسو وګورئ د هغې اصلي کتاب وجود نه دی پاتې بالکل اما انجیل کې خدای پاک دا کوم ځای کې ویلي دي چې عیسی علیه السلام زما زوی دی یا په انجیل کې الله دا کوم ځای ویلي دي نعوذ بالله چې بی بی مریم زما ښځه ده دا د انګریزانو مذهب دی بی بی مریم متعلق وایي چې دا د خدای ښځه ده او عیسی علیہ السلام متعلق وایي چې دا د خدای زوی دی لکه یهودو به وی وقالت اليهود عزیر ابن الله یهود وایي چې عزیر علیہ السلام د خدای زوی دی وقالت النصارى عیسی ابن الله او نصارا وایي چې عیسی علیہ السلام د خدای زوی دی دا خبره قرآن صفا کړې ده چې الله د دې ټولو الزاماتونه منزه او مبرأ دی لم یلد ولم یولد نه د ده نه څوک پیدا دي او نه دی چا نه پیدا دی تاسو عقل ته به یو خبره راځي چې په دې ټول کائنات او د خدای په دې موجوداتو کې یو شی داسې نشته چې د هغې پیدا کوونکی نشته یو هر موجود چې ګورې نو دماغ به د موجود ته ځي که دروازه ګورې دماغ به د ترکاڼ ته ځي که بلډینګ ګورې دماغ به د ګلکار ته ځي که فصل ګورې دماغ به د زمیندار ته ځي وغیره وغیره که ځمکه او اسمان ګورې دماغ به د الله ته ځي چې دا یو طاقت دی په دې کائنات کې چې هغه دا پیدا کړي نو چې هر کله ته د الله د وجود قائل شي چې الله موجود دی نوم دماغ کې دا راتله پکار دي چې هر کله ټول موجودات یو موجود پیدا کړي دي نو الله موجود دی چې دی چا پیدا کړی دی خیال راځي خبره ته تمام موجودات
دا دلالت کوي په دې باندې چې څوک داسې شته چې دا شی جوړ کړي. ګوره اے بزرگ وہی ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کبرائے گاں بنایا، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کے تہرنے کو آب رواں بنا. پدے کائنات کی بیا مختلف قسم انواع مختلف تازر نسما او بو کے دے ڈوبوم صاحب در نوزی او مئے دو بو نہ روبا سنو ثابت یوزی. حیوان تنے او حیوان مئیم دے تا حیوان اوبو کی دے ڈوبوم مر بشے، آ حیوان دے اوبو نہ روبا سا مر بشے، اوبو کی چیوی جوندے. تا مختلف انواع دی پدے کائنات کے او ټول دال دی پدے باندے چدا داغ مصنوعات تی او اللہ دا دے خالق و مالک تی. دماغ تدام راتل پکار دی چھے ارکل تمام موجودات خدای پیدا کری دی، نو عقل دا دے تقاضا کئی چھے نو خدای چا پیدا کرے.